پورا چراوتم نو اللہ تعالیٰ میں ذہن کے دا آیتون سورہ الزمر راوستل والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه او دا شید دی وقت ضرورت دی چې خبره به اوري د هر چا روادارۍ سره صبر و برداشت سره پیشنس او کامنس سره بیا به هغې باندې فکر و غور کې مشوره به اخلي چې دې کې کومه خبره فالو کول دي او ما ملګرو ته ووایي ما د ائمه اربعه د تقلید په حواله باندې د هغوی ټول مقلدین او پوهان مقلدین هم دغه آیت فالو کوي چې اوري د ټولو څلورو واړو امامانو د هغوی استدلال او مستدل هم اوري خو فیتبعون احسنه مجموعي لحاظ سره چې د مقلد په نظر کې د کم امام خبره د ټولو نه زیاته معقوله راځي بیا هغه فالو کوي نازیزانو زمونږ د قام د ټول نه لویه بیماری د امپیشنس بے صبری عدم برداشت یو بل نه اورېدل د یو بل خبره په دا میز کې ګسه کول چې هغه لا تر اوسه خبره مکمل کړې هم نه موږ ولې د ملا په تیر باندې وردم او نتیجه هغه وی نزاع منازعات او مشاجرات اختلافات او بلډ شیډ که خلکو د یو بل په خبره ځان پوه که 90% مسلې به په دې پوهه باندې حل شي وزیرانو یو خبره تاسو خدمت کې عرض کوم زمونږ په ټولو مشکلاتو کې 10% مشکلات دا فطري دي دا د فطري قانون لاندې زمونږ مخې ته راغلي خو چې کله هغه مشکل زمونږ مخې ته راشي عدم برداشت پینک کېدل 4.5% مشکلات مونږ ځان له پخپله پیدا کړو عزیزانو اوس هغه 10% ورکوټه مشکل که مونږ صحیح طریقې سره هینډل کو نو د دې 90% مشکلاتو نه الله بچو ساتي بهر تقدیر د سابقه جمعې تلاوت شوه آیتونه د هغې آخرنۍ حصه چې کومه پاتې وه الله تعالی فرمایي یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم چو پیغمبرا کافرانو سره جهاد وکا منافقانو سره جهاد وکا اوس پته ولګی دا چې جهاد په معنا عامه مراد دی ځکه منافق سره جهاد یکسر د کافر د جهاد نه مختلف قسم دی نو پته ولګی دا چې د ماحول تقاضې ته به ګورې چې په دې ماحول کې د جهاد کم پهلو اغستل دي په دغه ماحول کې د جهاد کم پهلو اغستل دي په داسې سچویشن کې د جهاد کم رخ پلول دي کافر سره جهاد چې کله انیویټیبل وي موږ ورته انګریزي کې وو انیویټیبل سرکمسټانسز ناقابل اجتناب سچویشن کې بیا لازمي ده که خپل ډیفنس نه وکړي د خپل عقیدې دفاع ونه کړي د ایمان دفاع ونه کړي د جان و مال او د عزت او آبرو دفاعونه کې ستا ویری ایگزیسټنس په خطر کې دی وجود دې په خطر کې دی او هر ژوندی شی د هغه د فطرت تقاضا ده تنازل البقاء یا سټرګل فار ایگزیسټنس حیوان هم کوي مارغې هم کوي ځناورې هم کوي ایون واړه انسیکټس واړه حشرات الارض چې د هغه وجود کله خطر کې هغه هم بیا اټیک کوي د خپل ډیفنس دپاره اوس دا یو فطري شی د دنیا کې هېڅوک انکار نشي کولی ما سره هلته دوی دا ذمه دار چې راشي نو عموما هم په دې خبره را سره ذکر کوي نو زه په دا عقلي انداز باندې واخلم زه ورته دیني انداز بالکل نه وایم ځکه دین خو زما دین دی زما پې عقیده ده هغو پې عقیده نشته دین زما دین دی چې څه وایي نو هغه فالو کوم حتی الوسع او حتی المقدور هغه وایي تا دپاره به دین وي ما دپاره خو دا د کاغذ د پاڼې نه یا د یو څو کلماتو نه زیات څه شی نه لري نو عقل زما او د هغه میس کې کامن او مشترک دی زه ورته بیا عقلي انداز باندې خبره کوم ورته وایم چې کله جان د خطر کی مال د خطر کی عزت او آبرو د خطر کی زه ورته وایم دا تاسو اینټي ډرګ ټریفیکر بین الاقوامی بنیاد باندې یو تحریک ولې چلوي د ډرګ مافیا خلاف
د هیروین خلاف، د منشیاتو خلاف. څه وجه ده؟ وایي ځکه چې دا انسان نه انسانیت ختموي، د دماغي صلاحیتونه ختموي. ما پته ولګېده چې ته د خپل دماغي کیفیت د مینټین کولو دپاره یو کین گو ټو اینی ایکسټینټ، ته هر ممکنه حد پورې ته ورتلی شي. لہذا که کوم ځای یو شی ماله دماغ خرابوي نو دغه حق بیا ماله ولې نه راکوې؟ عزیزانو ما ورته چې د جان و مال، د عزت و ابرو، د عقل او د عقیدې دفاع دا د هر انسان بنیادی حق نه دی بلکې بنیادی ذمہ داری ده. شریعت اسلامی کې ستا په جان څوک حمله آور دی، دفاع صرف ستا حق نه دی، دا ستا ذمہ داری ده. که خپله دفاع نه کې نو پښتو کې ورته مونږ دله وایو. څه وایي ورته؟ لږ زور سره ووایي. پښتو کې ورته مونږ دله سړی بالکل د خدای خوښ دی، دله سړی بالکل د خدای نه خوښ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي انا غیور والله اغیر مني. ابن مسعود تشریح کړی دی ويحب الغیور. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي زه غیرتی یم، خدای زمان هم زیات غیرتی دی. ابن مسعود سے وایي نتیجه دا چې د خدای او د پیغمبر دواړو غیرتی سړی خوښ، بې غیرته بالکل نه خوښ. عزیزانو نو عرض مې کو او بې غیرتی به څه باندې معلومې؟ جان خطره کې دی، دی اوس هم د برداشت په ډیرای ناست دی. مال خطره کې دی، دی بیا د صبر و برداشت لمن د لاسه نه خلاصوي. عزت او ابرو خطره کې ده، دی د عزت او ابرو دفاع نه کوي. عقل په خطره کې دی، د هغې ډیفینس نه کوي. عقیده او مذهب خطره کې دی، د هغې دفاع او تحفظ نه کوي. او عزیزانو ښه ډنګ کې چوټ دا خبره کوئ، دې کې بزدلي مه کوئ. صحیح، دې کې بزدلي بالکل، ځکه چې دا خبره تا سره مغرب، مشرق، شمال، جنوب، دهري، د خدای مقر، عیسائی، یهودی، سکھ، هندو، هر طبقه ابل صدا شی مني، ځکه دا شی کامن دی او کامن دی په دې بنیاد چې د دنیا ټول سیویلایز ملکونه، ټول مهذب او مثقف ملکونه د هغوی د آئین لازمي حصه ده. د لیګ آف نیشن د هغوی د چارټر حصه وه، د یو ان او د اقوام متحده د هغوی د چارټر حصه ده چې د جان و مال او د عزت و ابرو دفاع دا د انډیویجوال هم حق دی، دا د یو سټیټ او د ګورمنټ هم حق دی، دا د یو قوم او د ګروه هم حق دی. د عقل دفاع د یو فرد هم حق دی، د قوم هم حق دی. د عقیدې او د مذهب دفاع د یو فرد هم حق دی او حق نه بلکې ذمہ داری ده، لکه څنګه چې ما ذکر وکړو. عزیزانو عرض مې کوله تاسو حال به ته خبره دا ده چې اوس دا شی مسله په دې بنیادی فلسفه کې نه ده. بنیادی فلسفه کې ټول انسانان متفق دي، مسله ده په اپلیکیشن کې، په تطبیق کې چې دا شی به عملي کې کوم ځای. په دې کې د ټولو مسلمانانو اختلاف نشته چې مونځ ښه کار دی که بد کار دی. لږ زور سره مونځ ښه کار دی، ټولو مسلمانانو په دې باندې اتفاق دی. ځکه خدای یو ځل نه، لس ځله نه، شل ځله نه، په سلګونو ځله صراحتا او دلالتا وایي مونځ کوئ، مونځ کوئ، مونځ کوئ، مونځ کوئ، خو کله کوئ چې وخت راشي. صحیح شو؟ روژې نیسئ، روژ پیغمبر بار بار وایي روژه نیسئ، روژه نیسئ، روژه نیسئ، خو کله نیسئ چې وخت راشي. خبره ده کې رااله حج کوئ، حج کوئ، حج کوئ، کله کوئ چې وخت راشي. نو عزیزانو جهاد کوئ، جهاد کوئ، جهاد کوئ، کله کوئ چې وخت راشي. سچویشن به معلومه. بس دا اختلاف هغه ځای پیدا شي. نور په نفس فلسفه کې خو ما ته وایي غیر مسلم د سره اختلاف نشي کولی، که که یا د خرج کې دی هغه پورې لګیا لګول پکار دي. الله تعالی فرمایي چې یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر. اللہ تعالیٰ فرمایو پیغمبر جہاد کوا کافرانو سرا منافقانو سرا، جہاد کوا کافر سرا، جہاد کوا منافق سرا. منافق سرا جہاد پہ یو انداز کیگی، کافر سرا جہاد پہ بل انداز کیگی. یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. دغه تیر نمبر زید دی جیاز په بوتلم نو بیا انټرویو ته کېنولم. هر نمبر چې زه لاړ شم نو زه دا ایکسپیکټ کوم چې دوی به ما ته ولاړ وي خامخا. عزیزانو نو بیا انټرویو کولم نو وایي چې د جهاد په تصور مو داسې مختصرا نشي پوهېدلی. نو ما ورته دا ستا کوم عمل چې روان دی تم د خپل فکر په بنیاد اوس په جهاد کې مصروف یې. وجه زمانه خطره محسوسه ان ون وے ار دی ادر. ستاسو فیلینګز دي، څه احساسات دي چې د سړي تور پټکې واله دی، سپینې کپړې اچولې دي، راغلی هم د پاکستان نه دی. چېرته نه دی؟ لږ زور سره وایي. د بل ملک نه که راشي تپوس دنه نه کوي. صحیح؟ یا خو چې بای برت پاکستانی یا د سعودي دوره کړې حج او عمرې ته تللی
هلته تاته وایي تا سره ملک کار دی، تا سره لکه ما ته چا وایي دا سعودي پاکستان باندې بد ولې مني؟ ما وایي چې سعودي د فکر مرکز دی او پاکستان د ټیکنالوژي مرکز دی. سعودي د فکر مرکز دی او پاکستان د ټیکنالوژي. او کوم سړی چې راغلی هلته نه به یا تخریبي فکر راوړی یا به تخریبي ټیکنالوژي راوړي. لہذا مجبوري ده چې تا ابوزي او خاص خلک هغه یې مارک کړي دي. ما ته چې څنګه بورډینګ پاس راکړي چې زه وګورم نظام د مرګري به ولاړي، ځکه هغې باندې یو مارک دی، هغه مارک ما ته ولګوي. نو چې هغه مارک ولګوي نو ما سره چې څوک یم نو زه هغې ته ته ما نه جدا ځه، ته به هسې په تکلیف شې. صحیح که پته ورته ولګي دا د مرګری دی نو ته هم کښېنئ، نو تا نه به هم سوالونه کوي چې تا عادت دی ورسره، نو کنفیوز به شې او دا کنفیوژن تا لپاره لوی مشکل دی. په مشکل کې به پرېوځې نو زه ورته هم ته ځه، وایي ته پاسین وم نه بس ما دلته پرېږده، زه به راځم په خپل طبیعت. صحیح اوس چې د خلکو وړاندې مې روانوي نو ښه خبره ده چې کله تنها یم روان مې کړي نو ډېره ښه ده. او ما تاسو ته ویلي ما دا عزت الله تعالی چا ته ورکوي، ما ته دا عزت را کړی دی. حالانکه په امریکا کې دا سیسټم نشته چې ګنې جارج بش صاحب زمونږ پرزیډنټ دی هغه سره به هم څوک بریف کیس اخلي، نه ګورنر صاحب خپل بریف کیس اخیستی، صدر صاحب منسټر صاحب خپل بریف کیس اخیستی. صحیح شوه ځان له چای هم په خپله پخوي. هلته د پرزیډنټ صاحب چې هم چای ته زړه وشي د خپل آفس نه پاسې وروستو ریټایرنګ روم دی. صحیح پای کې مایکروویو پروت دی، بس پیاله کې ځان له اوبه واچوئ، مایکروویو کې کیدي چې اوبه ګرمې شي لږ کافي پکې واچوئ، سیپای پکې ووایي او ویسکي. دا شی پکې نشته، دا بادشاهي نظام کوم چې پاکستان کې دی. دلته خو کلرک صاحب ته هم بزر لګېدلی، هغه ټر او بیا ټر چپاسي حاضر باش شي. صحیح ورته یې چای لای. دلته خو بل کار نشته، په دفتر کې بل څه کار شته ځکه دا ملک آبادېږي نه خدای دا ملک آباد کړي. تاسو ټول امین ووایئ. دا زما بچي دا بوتلي وي لاهور ته، دی داسې هسټري سره او تاریخ سره یې لږ ډېر دلچسپي ده، نو هلته مې ورته هسټاریکل ځایونه ښول نو د ښه په ځای په دوی باندې بد اثر وشو. ما ته ویې دلته حکومت شته، ما بلا ډېر دومره ډېر وزیران په ټوله دنیا کې په یو ملک کې نشته لکه پاکستان کې څومره وزیران دي. صحیح شو دومره غټ حکومت دی او ما دومره ډېرې پیسې هم د مینټیننس دپاره په یو ملک کې نه منظورېږي لکه څومره پاکستان کې چې منظورېږي. ما دا شهید مسجد دی، د دې لپاره کال کې 100 ګرانټ ورکوي. دا شهید قلعه ده 100 ګرانټ ورکوي. دا شالیمار باغ دی دې لپاره 100 ګرانټ ورکوي. خو ګرانټ څه شي ښه پوهیږئ پرې. صحیح شو نو بهر ته دې عرض مې کو الله تعالی د دې ملک او د قوم نګران او نګهبان شي. صحیح نو کله کله ما ته پکې څوک وایي مولیانو پکې هم وخوړې، نو زه ملکه ټول دله زامنې خوري که مولا پکې او لغوندې وخوړې نو څه ناروا خو نه دي. لږې لږې مولا له هم پکار دي که نه دی خو مخیر انسان دی، خېټه لري که نه لري لږ زور سره خېټه لري، تقاضې هم شته، ګاډي ته هم ضرورت دی. څه ده ګاډي خو زمونږ د قوم مزاج دا دی چې مولا یې ګاډي کې بدي شي که نه دی وایي چې بس مولا روح په خرڅ وړي. مولا ګاډي کې ښه نه دی، یا لکه خدای لپاره که دا غټکونې ټول په ګاډو کې ناست نو که مولا ګاډي کې کینې څه قیامت راځي. یو ګاډی خو ورله برداشت کا. بهر تقدیر پروپاګنډه په مولا باندې ډېر ښه اثر کوي او ډېر زر پې زمونږ خپل ملګري دا سادهګانې بس یو خبره ولې یو ځل غوږ ته ورسوه نور د ده اپه سټوري خالي دلته څه شی نشته، بس دی غوږ لري. خو چې ورغودې رسوله یا سبحان الله دا بالکل داسې دی وکړل لکه مار چې میږو ته سور کې. صحیح مار مړوه ما خو بس لغونې دوره زخم پې وکړئ سرمنې سره شي، د ده دا غوښه دومره خوږه ده چې اوس به یې میږي مړی په خپله. مار چې کله زخمي شي ژوندی نه پاتې کېږي، وایي مار میږو ته سور کا بس اوس به میږي. بس د مولا خلاف یو پروپاګانډا د مولیانو خپلو ملګرو ته ورسوه، بس ته دې بیا خلاص یې، ته بیا چوټي وکړه. بیا هغه خو صاحبه لاؤډ سپیکرې دي، په جمعه کې لاؤډ سپیکر دی، په پنځو منځونو کې لاؤډ سپیکر. مولا صاحب خو بیا داسې وکړه په خپله وایي ورپسې د خدای خاطر وکړئ، د خدای هیله والئ. څوک بزرګان نشته دې دور کې. ما تاسو ته تېره جمعه وویل چې موازنه به کوئ. اذا کان امراؤکم خیارکم، اذا کان امراؤکم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وامركم شورى بينكم فزار الارض خير لكم من بطنها. بنای جمله اذا كان امراؤكم خياركم چې تاسو امیران په تاسو کې ښه خلک وي. دا پیغمبر دی ویلي علیه الصلاة والسلام چې تاسو امیران د صحابو د زمانې خلک وي، نه چې تاسو امیران په تاسو کې ښه خلک وي. نو ما یې مولیانو موازنه به کې د نورو طبقاتو سره چې په دغه میدان کې اخته دي چې د هغه مقابله کې دی 10% خو به ښي، دی به 10%. اوس د دنیا نه خو وتی نه شي، دنیا کې به ژوند تېرې، په دې سیاسي میدان کې به هم ژوند تېرې. بس په سیاسي میدان کې به نسبتاً بهتر سړی ګورې، سیاسي میدان کې نسبتاً بهتر سړی ګوره. نسبتاً ما بیګا ملګرو ته ووایي ما زه د شپې 2 بجې څو کاله وړاندې
حضرت مولانا حامد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سره ناستم جامع مدنیہ کې نہ یو خط هغه کلاو کو نہ قاضی صاحب یہ لوگ اچھا نہیں کرتے. میں حضرت کیا وہ یہ ایک ساتھی نے جو ذلی عہدیدار ہے جماعت کا اور اگر اس نے استعفیٰ دینا تھا تو اس نے صوبائی تنظیم کے پاس اپنا استعفیٰ پہنچانا چاہیے تھا. وہ استعفیٰ نیغا زما پتہ را لے گئے مرکزی امیرو زما پتہ را لے گئے نو وہ استعفیٰ کو ٹک دے سڑے کار نشی کولے ضروریات دی تو اختلاف پیدا شوه دے فلا فلا ودا یو معقول خبر ده خو لیکلی دی چې میں جماعت کے عہدے اور بنیادی رکنیت سے مستعفی ہوتا ہوں. نو زما اختلاف دی بنیادی رکنیت سره ده ځکه وی د جماعت رکنیت چې سړی قبلې په پروګرام قبلې پسې قبلې په پروګرام په قاضي فضل الله نه قبلې په فضل الرحمن هم نه قبلې پسې قبلې په پروګرام قبلې. نو بنیادی رکنیت نه استعفاء معنا دا چې زما سره پروګرام سره اتفاق نشته. حالانکہ جماعت پروگرام ٹک تو سب عملی قوم نہ تطبیق قوم بے نا صحیح خود جماعت پروگرام کی سنقص بنی چدا اللہ پزم کا اللہ نظام دیستا اور سر سے اختلاف دے کس طرح وقت لگ زور سا پدیہ سے غلی بننے شوئی تاسم لکا جو وزیران نہ خفائی پتہ لگے تاسم وزیران نہ خفائی ذکر زور خبر نہ کوئی بات تقدیر اللہ تعالیٰ فرمائی يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. او پیغمبر کافرانو سره جهاد کوا او پیغمبر منافقانو سره جهاد کوا او په جهاد کې الله تعالی وای بیا ګلاب جامن مویشا بیا رزلوبو ویش پکې مکوا جهاد کې بیا د ګړو ویش نه کی که خبره کې هغه بم زوردار کې که گزار کې هغه بم بیا زوردار کې دیو جو فرمایل چې وغلظ علیهم صحیح چې کله په انیویټیبل او ان اوایډبل سرکمسټانسز کې چې کوم ځای شریعت جهاد جائز کا او تا شروع کو هغه کې بیا ګړي مویشا بیا په هول هارټلی فرام دی باټم اف یور هارت د زړه د اخلاص گزار کوا بیا د زړه د اخلاص خبره کوا داغي پر رزلټ بیا سوچ مکو چې رزلټ په اوسې عزیزانو. نو اللہ تعالیٰ فرمائے يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اللہ تعالیٰ فرمائے کلرتا او دبل مسکی چدا کی دی اختلاف راغے رشتوں دا اللہ پا دربار کی بیا کارگر نہ دا قرابتوں دا اللہ دربار کی بیا کارگر نہ دے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تو یا فاطمہ تو یا بنیتی اعملی 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 فواللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ زما ډېر خوږی لورې کردار پلکا کردار پلکا کردار پلکا قسم دې که د خدای دربار کې په کردار خلاص نشي زه ګورم تعالی څه دفاع نشم کولی. فواللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا. پتہ ولګي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب سے باندې سوره خفو چې مړی ده ورته سو واری مینته کو ویسے کاکا کہ یو وار دلاته وکی وای چې لا اله الا الله محمد رسول کې استدل بها امام ربي چې د خدای په وړاندې زدا استدلال نیول شم چې دا سړی مسلمان شي استدلال نیول شم ځکه تا ما سره ډېر ستړی وکړي تا زما کافي دفاع وکړه سلور سرویس یا 500 کاله ابو طالب سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره سیسا پلای ہوئی دیوار باندې ولاړو د ټول دنیا د کافرانو دشمنی په سر غسته وا او د مکی چیفو ورته جرګی راځي نه قبلای یو ور ورته جرګا رااله عتبہ پکې دی شیبہ پکې دی ولید پکې دی امیہ او ابی پکې دی ابن مغیرہ پکې دی دا ټول لوی خلک پکې دی ورته وی یا سیدنا او زمون سردار استاد اوراله دې کته لک پوي کو مونږ له اختلافات پیدا کړل مونږ کې گروه بندي جوړ کړه پلار یو طرف ته دی زوی بل طرف ته دی خزه یو خواده خاون بل طرف ته دی یو ورور د سره دی بل ورور مخالف دی وې کته لک دې پوي کو چې د مقصد څه دی دا معاشره خرابول گروه بندي پیدا کول او ورته وی کې خبره ده نه مني نو ته خو ستاسو خپل زوی نه دی وراره دی ضرور زوی دی خو ابو طالب ورته خپل زوی وی یا بنیه وې دې خو ستاسو وراره دی نو مونږ به تعالی یو ډېر ښایسته نوجوان ته پې ګوتې کېده ته ګوته کېده مونږ به تعالی هغه درکو او دې مونږ ته حواله کړه چې د دې غم نه ځان خلاص کړو. ابو طالب صاحب داسې ورته وکتل او ورته وی افتعرفونني سفیها تاسو ما د بیوقوف په حیث باندې پیژنئ چې ته به ما خپل بچی راکړې نو زه به یې پالم او زه به تعالی خپل بچی درکړم چې ته یې مړ کړې
تعالی خپل بچی د مړولو دپاره درکړم او ته ما ته خپل بچی حواله کړي چې دی وپاله. ابو طالب صاحب ورته قسم دی په لات او عزا چې د ده ملګرتیا به کوم چې څو پورې مې دې بدن کې دم شته، ځکه دا زما غیرت دی، دا زما حمیت دی، دا زما وینه ده، دا زما جینز دی، دا زما بلډ دی، دا زما ثقافت او کلچر دی. عزیزانو هغه ابو طالب چې کله مړېده حضرت علي راغی، رسول الله علیه الصلاۃ والسلام پسې ویجي ما پلار او تا تره د مرګ حالت کې دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته راغی ورته کاکا یو ځل خو ووایه، یو ځل ووایه. ابو طالب صاحب ډېر ښه شاعر دی، دیوان یې دیوان ابي طالب، ډېر اعلی شاعر و، ډېر مثقف سړی و. نو هغه ورته یو څو شعرونه وویل چې ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریت دینا، وی قسم دے بانے پویوں چھ دا محمد رسول اللہ دین لطول دینون بہترین دین دے. وی فستا بے امرک لا تصبک غزازت لولا الملامت حضار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. خوی کزو دا عزیز ولی دا ملامت او دا پیغور دا نیرے دے چھ تم دا اور او یری دینو کلمہ دے ہوئی دا پیغور دا نشے برداشت کو دے. ځکه عرب په یو حواله باندې غیرتي خلک وو، په یو خبره به زمونږ په شان نو سهار مو یو جنډه ودرولي مازدیګر که بل چا باندې پرېښه راوته بیا مو جنډه بدله شي. ما ته ملګري وویل چې مونږ خلک ډېر تنګوي، خلک را پسې راځي. ما خلکو تا کې کمزوري پیدا کړې ده، خلکو تا کې کني تا ګیره ده صحیح، تا پټکې والے دی، خلک د طالب مولا په حیث باندې پیژني. که تا کمزورې خبره نه وې کړې خلکو به تا ته ولې اپروچ کوي، هغه به انتظار کو چې دی به ما ته اپروچ کوي چې وټ به ګورې کتاب له ورکړې. خبره دې کې رااله دا تا د اپروچ میدان په خپله پیدا کوي، تا چېرته کمزورې خبره کړې ده صحیح. ابو طالب هغه ورته ډېره عجیبه خبره وکړه، وی لولا الملامت حضار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. وی قسم دې که د پیغور او د ملامت فکر را سره نه وی نو تا به کتلی وی چې تا پسې دویم مسلمان به زه ابو بکر به لومبې کلمه نه ویله، لومبې به ما ویلې وه. خو فسدا بامرک لا تصبک غضاضة حتی اوسد فی التراب دفینا. وی چې څو پورې ژوندی یم بچیا ته خپل فکر چلوه څوک تا ټچ کولی هم نشي. او دې وجې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سوره لویه هنګامه ورغلې فکر خلاف، خو چې پیغمبر به بیت الله ته راغی صلی الله علیه وسلم او خپل عبادت به کو، ابو طالب صاحب به راغی په یو داسې اینګل به کېناسته چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د نظر لاندې و. نو شیطان صفته خلق هغوی به دا وغوښتل چې محمد تنها دی صلی الله علیه وسلم. لږ ورشو ذلیل یې کړو، یو حمله پې وکړو، بل کس به ورته بابا ناست دی صحیح. بس چې بابا ناست دی هوا به ترې په لاندې ووته، ځکه د بابا مخه چا نیوله شوه. اخو زورور بابا و. بار تقدیر عرض به کو استاذ خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور ته وایي یا فاطمه یا بنیتی، وی ای زما لورې اعملي عمل کوا عمل کوا عمل کوا. فوالله زما په الله قسم لا اغنی عنک من الله شیئا، که الله نو بړي زوم ګوره تا د خدای د عذابه بچ کولی نشم. نو الله تعالی دې ځای د یو دو مقربو پیغمبرانو ذکر کوي چې دا خو د الله برګزیده پیغمبرانو، خو د دوی خپلې ښځې ایماني خیانتګرې وې. د دوی خپلې ښځې دا لفظ ځان سره یاد ساتئ، د دوی خپلې ښځې ایماني خیانتګرې وې، لہذا د پیغمبر ښځه کېدل د هغې دپاره مفید نشو، خدای عذاب ورکړه. وی فرمایل چې ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. ورپسې ما لفظ متاو فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا. دا خزی عملا بد کردار نوی، فاحشی نوی، عفیف او معصوم خزی وی، ایمانی خیانت کری وی. دی پیغمبر باندې ایمان بساته، کنی پیغمبر معاذ الله معاذ الله معاذ الله بغیرت بندنی چې بغیرت خزه کور کی ساتي. خبر ذهن کې رااله. وی فرمایل ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اللہ تعالی بیان کئی کافرانو لپاره یو مثال عبرت او قصه. لفظ مثل ما تاسو ته ویلو قران کریم کې په درو معنی باندې الله استعمالوي، د ایگزامپل یا د پیرابل په معنا مونږ ورته مثال، دویم د عبرت په معنا او درې په معنا د قصې. دویم د عبرت په معنا او درې په معنا د قصې. ضرب الله مثلا قرية
كانت آمنة التا مثلا په معنا د قصې ده چې ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة الله تعالی بیان یو قصه صحیح ادا قرية داغه بیان یا بدل ده بار تقدیر عزم کوستاس تاسو نحو کله کوي کنه وای بیان او بدیق لګوای هغه وفاق والا د ټول سره کټ کړه وګونه ته وشو کول سپېګمې ته وشو کولې لکه ته هم کټ کړه څنګه مرشي ټول سره کټ کړه نبی فرمائل ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط اللہ تعالیٰ کافرانو تا یو مثال بیان یا قصہ بطور عبرت بیان دو خزو یو خزا امرأة نوح وامرأة لوط یو د نوح خزا علیہ الصلاة والسلام بل د لوط خزا علیہ الصلاة والسلام اوس د خزی او د خاوند ډیره قریبی رشتہ کني انتہائی قریبی رشتہ دنیا کے دے چاوی د خزی او د خاوند دی وجه اللہ تعالی دے تعبیر په لباس کړه چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن لسوق اللباس بجسد الرجل لا دلاوی د خاوند شخصیت خزه جوړول شي او د خزی شخصیت خاوند جوړول شي د خاوند عزت خزه ساتل شي او د خزی عزت اوس چې استعمال مرغه عزت دار چې د ملو باندې چای ډوډۍ وکي چې کور ته لاړ او خزه ته وی چې چای په کار د مل مرغه دا سر خړلې په دی وخت راغې اپ چې ترې وښتي نو یو بالته بي عزت شوی چې مل مرغه زاینه به چای رخصت شنه بس بیا خو بادشاہ شوی نو دی وجه الله تعالی وی هن لباس لكم وانتم لباس دا تاسو عزت او تاسو دوی عزت دا خو تاسو عزت او تاسو دا تاسو پرده دا او ته د دې پرده هن لباس لكم وانتم لباس لهن بهر تقدیر اللہ تعالیٰ فرمائے امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین دا زماد دو صالحان بندگانو نکاح کے یو د نوح علیہ السلام نکاح کے بل د لوط علیہ السلام نکاح کے فخانتاهما دی دوالو خپل خپل خاون سره خیانت وکړو فخانتاهما دی دوالو خپل خپل خاون سره او دا خیانت ایمانیو چې دا وی د دین کلمه ونه ویلا اوس وی خو د پیغمبر خزي والله فرمایي فلم یغنی عنهما من الله شیئا د پیغمبر خزه کېدو د خدای د عذاب نه دا بچ نکړي وکیل ادخل النار مع الداخلین الله تعالی فیصله کړی چې اورته داخليدونکو سره داخلي او ورپسې او فرمایل چې لکه څنګه رشتہ په دې بنیاد نافع نه ده نو په بل بنیاد باندې مضر هم نه ده وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اللہ تعالیٰ فرمائے دا فرعون خزو گورا فرعون سورہ لوی کافرو فرعون سورہ غٹ کافرو خز انتہائی پاک بازا خزو آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی جنت کے بدا زمانے کا کی سمر لوی سعادت تے جنت کے بدا زمانے کا کی سمر لوی سعادت تے دا آسیہ دا فرعون خزا رضی اللہ تعالی عنہ عزیزانو نو اللہ فرمائی کہ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون دا فرعون خزا تگور دا لوی کافر خزا دا پا موسیٰ علیہ السلام بانے ایمان سات فکر صالح ہو چکل موسیٰ پا حیث دا بچی پا تابوت کرا روانو او دیتا ملاو شو خاون ورتوی لعلہ ان یکون ہوا شاید چې دا هم هغه بچی وي چې زما د مملکت د زوال سبب به جوړیږي هغې ورته ووایي تا خو اویا زره نه زیات ماشومان حلال کړ یو لک ترې نږدې کړل هغه ماشوم چې کوم تا دپاره خطره وه ستا د کاهنانو د وینا پیش نظر هغه به هغې دا معصوم دا خو واقعي معصوم دی دې مخ دی وګوره څومره ښایسته دی اوس فرعون چې موږ کتر واقعي ډېر لولي ماشوم دی الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي والقیت علیک محبتا مني دا القا د محبت علیکه معنی دا چې څوک در باندې نظر واچي مینه به در سره پیدا شي بعضی معصوم وي داسې پردی به په لار روانې سړی وایي چې لږ میرا واغسته لږ مخکول کړی هغه له خدای فیچرز داسې ورکړي د پیغمبر فیچرز دای چې هر یو سړی وایي چې لږ محبت مې ورسره وکړې والقیت علیکه محبتا ولتصنع على عینی او الله تعالی فرمایي د پلار او د مور د کوره مې هم ځکه ختم کړی او فرعون کور ته مې ولېږلی چې پلار دې تربیتونه کړي او مور دې تربیتونه کی چې زه دې تربیت کوم ولې تاسو علی عینی ګور هر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله د پلار د تربیت محروم کړی دی په یو انداز یا په بل انداز چې څوک داو نه وایي چې دغه ام ای کړی دی پلار په ډېرې پیسې لګولې دي
ځکه خبرې عقل مند دي. الله تعالی وایي داړو د پلار په حواله تربیت کتل نه. ابراهیم ته وګوره پلار کافرو علیه الصلاۃ والسلام. موسی ته وګوره د فرعون کور ته ورسو. عیسی به پلار پیدا کړ. محمد رسول الله یتیم پیدا کړ. صحیح ولتصنع علی عینی. ځکه د پیغمبر د ډیولپمنٹ د پیغمبر تربیت د نورشمنٹ دا الله تعالی کوي ډایرکټ. د شخصیت الله جوړي. د شخصیت چې د رستو بلیم نشي چې سړی کوالیفاید د ایکسپورټ ځکه خېخي خبرې کوي. صحیح اوس یو سړی چې ټول عمر ګډي بيزي سرولي. موسی عليه السلام څه کول مدین کې؟ پیغمبر علیہ السلام کې څه کول؟ ګډي بيزي سرولي د ابو طالب سے. او یکا یک داسې عجیبه خبرې شروع کړې چې د دنیا عقل مند ورته حیران شو. اوس پته ولګېدا چې دا مسله د انسانانو د تربیت نه ده. الله پکې یو چپ لګولې دی. صحیح کړی دی پکې یو چپ پکې لګتا سو ورته سي ډي وایي. الله په پیغمبر کې یو چپ ولګي. بس چې هغه چپ ورولګي هغه شروع شي. اچھا ورولګي بس هغه لګیا دی ریسیو کوي میسیجز سیګنل راځي ورته. راځي ورته. اوس خو ټلیفون زمانہ د سیلولر. موږ ورته سیلولر وایي. تاسو ورته وایي موبایل. تاسو ته موږ ورته سیلولر وایي. د سیلولر زمانہ ده. بس پیغمبر هغه په خپل او سیلولر ټلیفون د بس سیګنل راځي او میسیجز ورته او هغه میسج کنوي کوي. آج میں کو تاسو خدمت کی چې الله تعالی فرمائے وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. چې فرعون کله پوه شپه چې دا مسلمان دا زماد فکر مخالف دا د موسی له فکر ملګری دا عذاب او سزاګانې شروع کړې. آسیه دعا وکړه چې رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والله ما فرعون اخلاص کې کمپرومایز ونکړه سرندر ونکړه سر ټیټ نه کړه ظلم ته خاون ته اونوي چې بس دین رستو بیا استعمال کړي نه. الله ته وایي چې اوس مې د برداشت قوت نور ختم دی. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. خدای ورته وایي څومره سعادت ورکو. قران دا کیفیت ذکر کاو. پیغمبر وی زمانه کا کې په جنت کې صلی الله علیه وسلم. او الله تعالی فرمای ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. چې مریم ته وګوره آسیه بدني تکلیف ته ځان 19 عقیده ټینګ او ساتله. مریم الزامات ته ځان 19 تهمتونو ته ځان 19 د قوم پروپاګاندا ته ځان 19. او عزیزانو بدني تکلیف ته سړی ځان نیول شي د پروپاګاندا مخنیوي کول ډېر لوی مشکل کار دی. د سړی اعصاب شرنک شي کې شي. بلا ډیر مليان د سیاسي میدان نه پښاو تختیدل. ولې و تختیدل؟ پروپاګاندا ته اعصاب شل شو. پروپاګاندا ته اس کړي سټیل نه صرف دغه مولا بلکې د مولانا صاحب مخالف هم دا وایي چې دا سړی په خبره پوهیږي د پاکستان سیاستدان راکی. خو چې مولا سره خبر نه بس مونږ خو نور نشو کولای. نو موږ ته وسه کې خرابه چاله نه بس کې خرابه چاله. بعد تقدیر حسب کو استاد خدمت کی چې ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله تعالی فرمائے مریم ته ګورا د پروپاګاندا څنګه مخنیوي وکړو څنګه اصحاب شکن مقابله وکړه پلا صاحب شلی دو تپرین خود. قران کریم واقع تفصیلی ذکر کړي چې کله د مریم پریګننټ شو حامله شو په عیسی باندې فکرمند خوا چې خدای په یو داسې ماحول کې دا خو مغرب نه دی. مغرب مونږ ورته ته لو بیبي وو. څو ورته الته بي پلار بچی پیدا کیږي ورته سوایو لو بیبي وو ورته. نو سموده هغه کوم دغه چپ غیرت والا ژوند دیو. نو داسې ماشوم به مړ سبه کو مړ به کو او به ورته چې فریش کې. نو اوس هغه وایي چې تراشه دغه ماشوم هسپتال کې حواله کا. خو مړوای ما ستا نوم دا به پسې غیراز کی وی. دا بچا ته نه ښکارا کیږي دا ماشوم چرته نه راغی. خو موږ به دا بهر تقدیر لو بیبیز پیدا کېدل هغه زمانہ کې امکان نه. لہذا حضرت مریم په کرمند شو. الله تعالی ورته القا وکړه چې دا بچی دې پیدا شي نو چاته په خپل جواب مور کوا. دې ماشوم تیرې فرکوا. اوس ماشوم دې 3 غنټو پیدا. قوم ورته راغی یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغیه. چې ستا جینس خو ناپاک نه دي. څه شي ستا جینس ناپاک نه دي. فطرت دې ناپاک نه پلان طرف نه د مور طرف نه. خدا انلیجیټیمیټ بچی چرته نه راغی. دا غیر قانوني او غیر شرعي بچی چرته نه راغی. حضرت مریم د القاء ربی په اساس یو جواب ورنک. قال انی نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا.
دا زمانه روزه نظر والا روزه دا به د کلام او عقل دواړو نه وا عام روزه به صرف روزه و د عقل نه خو نظر والا روزه دا به د صوت نه هم وا د आवाज نه هم وا د کلام نه هم وا اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا به زما روزه ده زه خبره نه هغه بیا ته پوښتنه کې بچي چرته نه فاشارت الیه ودنه ته پوښتنه چې دا چرته راغله قوم ورته تحمقه کوم در تحمقان ښکارو كيف نكلم من كان في المهد صبيا دا زنګو ماشو د خبره پوي یا د خبره کول شي اوس هغه خدا تکلیف نو کې چې عیسی نه تاسو کړو عیسی علیه السلام شروع کړه قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا دا تقریر وکړو چې عیسی علیه السلام وایي چې د زما پیدایش دا یو میریکل دی دا یو معجزه ده الله موږ ورته په دې زوالوجي کې پاره کې ورته پارتینیوجینیسس چې دا پارتینیوجینیسس په اساس باندې دا بچي پیدا الته زما ورناس دغه به تاسو کې دا فیلډ دی چې پارتینیوجینیسس په اساس باندې په یو باډي کې میل او فیمیل دواړه سپمز الله ډیولپ کی صحیح او دای کمبینیشن سره بچي پیدا شي په دې بلا ډیرو مارغانو کې دغه پروسس وی نر ور سره نه یو ځای اگای ورکول شروع کی په انسیکټ کې خدا شی ډیر زیات دی په پلانټس کې هم دی بعضی پلانټس داسي بوټي ونه چې هغه میل او فیمیل نر او ماده دواړه غواړي بعضی بوټي داسي دغه یو شاخ د میل بل شاخ د فیمیل وي دا دواړه جینس په یو ونه کې موجود دي هغه فروټ ورکړي عزیزانو الله تعالی فرمایي چې عیسی علیہ السلام ویلی عبد الله عزد الله بنده آتانی الکتاب سترجمه ده مولی منان یاد ساتلی ده آتانی الکتاب یقینا برا کایمات کتاب اوس دا ترجمه لغونی بعید غوندی فیصله کړی ده ماته انډرسټوډ فیصله کړی د ماته کتاب را کول اوس صيغه د ماضی ده را کایب ماته کتاب د مضارع معنی ده نو ما ورته د قران عمومي انداز ده چې کوم ځای د مستقبل لپاره یقینیت والا تصور ورکې نو صيغه د ماضی ورته راوړي اتانی الکتاب یقینا برا کای ماته کتاب آتانی الکتاب وجعلنی نبیا یقینا بما جوڑے پیغمبر وجعلنی مبارکا واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا ما مرگرتو وی دی احیاء باب کے اللہ تعالی ولم یجعله جبارا عصیا ولم یجعله جبارا عصیا دا عیسی باب کے ولم یجعلنی جبارا شقیہ ذکر التا گویا مفسرین پکې وړي عجیب نقطه ذکر کړي مفسرین پکې یو ډېر چې احیا خو به پلار نو پیدا پلار وو نافرمانی د پلار ته عصیان ویل شي خو نافرمانی د مور ته شقاوت ویل شي او شقاوت تر عصیان ډېر روان دي لہذا د عیسی لپاره انداز بل کو ولم یجعلنی جبارا شقیہ ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا اوس ورپسې الله تعالی خپل تبصره کوي ریمارکس څه شي خپل ریمارکس ورکوي د عیسی په بیان باندې دا خو د عیسی بیان دی الله تعالی وایي دي چې چرته عیسی ویلي چې زه خدای یم وای دې کې ویلي چې زه خدای یم زور سره دې کې ویلي چې زه لارډ او رب یم نه دی ویلي دې کې وایي چې خدای د دریو اجزاو د ترکیب نه یو جزئیم نه دی ویلي. الله تعالی فرمای دا خو مدعی سست او گواه چست والا مسله شو هغه یو څه نه دعوا کوي تاسو ولا دعوا کړی وی فرمایل ذالک عیسی ابن مریم بس هم دقه عیسی ابن مریم د دینه زیات پورس کړي بس هم دقه عیسی ابن مریم دی لفظور سره وایي د دینه زیات پورس نه خدای دی نه د خدای زوی دی نه د خدای جوړ دی ذالک عیسی ابن مریم او دقه تصور کله چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د اصحمان نجاشی رضی الله تعالی عنه په دربار کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعوت تذکرہ وکړه او بیا د سوره مریم د آیاتونو تلاوت کړه او دې ځای پر راغی چې ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون نو اصحمان نجاشی داغه د سترګو نه اوخ روان شوي او داسې لاندې نه یو تیلې راواغست یو ورکوټه تیلې راواغست او حاضر عیسایان سوره چې ناست including his priest داغه مذهبي رهنما هم ناستو داغه په وړاندې وی فوالله لم يكن اكثر من ذلك بقدر هذا قسم دې عیسی علیه الصلاۃ والسلام د دین زیات د دومره شی په مقدار هم څه شی نه
یعنی کله دې تلی عمر څه شی په اضافه کې ایمان به ختميږي. صحیح. او الله تعالی هم دغه انداز خپل کړی چې ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون. با تقدیر عرض کو استاد خدمت کې چې حضرت مریم اغه دعا وکړه چې رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والله مال فرعون دا غد نظام لا د قوم ظالمان نجات راکې. الله تعالی فرمایي چې نجات مور ته ورکړو. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. دا ډیره قانته مطیعه او فرمان بردار خزو د الله تعالی د پروپاګاندا ته ځان ټینګ کړ، د بدو خبرو ځان ټینګ کړ، د اتهاماتو ځان ټینګ کړ، او چې الکله د استقامت مظاهره وکړه الله تعالی ورته څومره لوی مقام ورکړ. و امه صدیقه. و امه الله تعالی چې صدیق وي دا لوی کمال. حضرت ابراهیم ته ویلي دي انه کان صدیقا نبیا. پیغمبر علیہ السلام ابو بکر ته ویلي دي صدیق. الله تعالی مریم ته وی صدیقه و امه صدیقه. دا ټایټل ورته پس پروپاګاندا ته ځان ټینګ. صحیح. او لوی جرأت دار چې پروپاګاندا ته ځان ټینګ کې مرګریا کړه تا متعلق څوک وای یا استاد مشر متعلق څوک وای ته دا پروپاګاندا نه یو قدم وړاندې تیر شه. او کته ډیفنس تراله بس بیړه ورکړه. زمون برګر کو نقصان دار دی په ډیفنس راشي دفاع کوي بیا. نه نه دا څه خلک وای یو دا نه نه وای دا خلک ټیک وای څنګه وای دا خلک ټیک وای ان شاء الله که بیا موقع را لغونه وړاندې کیږي. خبر ده نه کړه ځکه تاسو پرېنه کو لغونه پکې مونږه سب شونډې مونډې وړې کړي سب ناروا خو نه دي. دا ستاره پلار ټیکا خو نه چې ټول عمر به ته خوري. دا دې ټول را ټیکا خو نه چې قومي خزانه به ټول عمر دې خوري. مونږ بلیان هم کنه نوړای وړو کنه به وړو. صحیح. نو دا څه دفاع ته بالکل نه که دفاع ته لاړې دا د نقصان دی. صحیح. اوس درته وې فلانه خو به کمیشنونه غوښتل ټیکاداران نه وای خې کول کنه تاسو غناخلي وای خې کول تاسو غناخلي. نازیدانو بهر ته دیر د پروپاګاندا مقابله کې بټینګ ولاړې اله به مسلک ټینګ وي اکني نو بیا بغړبړي. څو مرګر ته هم دغه وایم وام دې دور کې ولی نشته. دې دور کې ولی یو ولی د غزه بل څه نشته. تاسو پتہ نشته عقیده شته کني شته په زما خپل دا ډاکټر قدیر وایي چې او ته نو بهر ته دیر دې دور کې ما اولیاء نه پیدا کیږي. موازنه بکې نور سره چې دا غي مقابله کې خسړې ورپسې وای چې مقابله کې خسړې پروګرام صالح وی عملي کوله شی او کني شی عملي کوله. اوس مسله دین چې اسلام بنافس کې مسله دین چې اسلام بنافس کې اوس دا چې کوم دې دفاع وکړي دا ګیرو بچ کې دا پټکې بچ کې دا جمعه کو بچ کې هغه مدرسه بچ کې ضرور شي ندي. بین الاقوامی سازش روان دي. پټکې یا ختم کا یا متهم کا. ګیرا یا ختم کا یا متهم کا. مدرسہ یا ختم کا یا متهم کا. جمعه یا ختم کا یا متهم کا. اوس چې څوک دغه شی ضرور شي نو دفاع لپاره په میدان کې ټینګ ولاړی بس مرګرتیا ور سره وکا چې مرګریا د خیره مې توبه ده خو سپیرانه کوي کا. د خیره مې توبه ده نور خیر نه غواړم خو سپیرانه کوي کړه. بهر تقدیر عزم کو رتاس خدمت کې سورہ زمر آیاتونه چې الله تعالی په دې لار ذهن کې راوستل. نو الله تعالی فرمایي چې یا عباد فتقون او زما بندگانو مانو یریږي والذین اجتنبوا الطاغوت یعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد. الله تعالی فرمایا کسان اجتنبوا الطاغوت چې ځان د طاغوت نه بچ ساتي طاغوت سره تعلق نه پیدا کوي. نو دا لفظ طاغوت وزن سره ها فاعول که فاعلوت دا صحیح ده. جزاک الله. طاغوت وزن فعلوت صيغه صدا ته مبالغه ده کثیر الطغیان ده. فضول اکبری کو تاسو اسم ذبح کړي دي. خبر تقدیر الله تعالی فرمایي والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله. کسان چې ځان بچ کړي دي طاغوت د طاغوت نه. اوس طاغوت څوک دی؟ قران کریم چې تسټډیو کې نو د طاغوت اطلاق الله په دریو شیونو باندې کړی دی. یو په صنم کړی دی پس باندې په معبود من دون الله باندې دا الله نه علاوه بل شی چې عبادت کیږي الله تعالی ورته طاغوت وایي. خو ورته طاغوت نمبر 1. نمبر 2 په شیطان الله تعالی د طاغوت اطلاق کړی دی.
پس په شیطان الله تعالی. او نمبر 3 د انسان جوړ نظام باندې الله ر طاغوت اطلاق کړی دی. قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. الله تعالی فرمایي لا اکراه فی الدین، په دین کې د اکراه تصور نشتا. په زور څوک مسلمانول، لفظور سره وایي، په زور څوک مسلمانول نشتا. ما تاسو ته ډېر ځل ویلو چې جهاد او قتال په دین کې دا د مسلمانولو د پاره نه دی، دا د دفع د ظلم او د دفع د حرابت د پاره دی. د څلورو ائمو متفقه مسلک دی چې د جهاد اصل علت څه دی؟ دفع د ظلم او دفع د حرابت. چې یا ظلم د اسلام خلاف روان دی او د مسلمان خلاف روان دی، یا حرابت روان دی فعلی او عملی، یا یې منصوبه سازي کیږي. نو بیا شریعت اسلامي وایي چې قبل دی نه چې دا شی عملی شي لار ورته ونیسه. قبل پیغمبر اسلام چې سرایا لېږل دوره حدیث کې څوک خلاف شوی یو حاضر ته مغازی مو شروع کړی دی. مغازی مو شروع چې مغازی شروع کړي نو هلته به وګورئ چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سرایا لېږل. باب ما جاء فی سریة عبدالله بن جحش. صحیح که نه؟ اوکے. نو سرایا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام لېږل د ټولو سرایاو بنیادی علت داو چې پیغمبر ته به اطلاع راغله فلانی او فلانی قبیله هغه پلانینګ کوي په مدینه باندې دا اٹیک کولو. پلانینګ کوي مدینه باندې دا اٹیک کولو. فلانی او فلانی قبیله د مسلمانانو مال مویشي رانیسي. ظلم دی. مدینه باندې اٹیک کول سازش او کانسپیریسی ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به یو سریه تیار کړه او یو لیډر به ورسره کې، جرنیل به ورسره کې، وې ته لاړ شه دغه قوم ته یو وارننګ ورکړه. قوم ته یو وارننګ ورکړه چې وی آر ناٹ unaware of what you are planning to do. تاسو څه کول غواړئ موږ به خبره نه یو، موږ ته پته ده you will face the consequences. که سټاپ نشئ اون درې دی you will pay the price. یا به قیمت ادا کین. خلک به غلی شو، خلک به غلی، ځکه چې کانسپیریسی به روانه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وخت نه وړاندې به کنټرول کړه. قبل د دینه چې هغه مدینه ته راورسي او په مدینه باندې اٹیک وکړي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ورغله مخنیوی به ورته وکړه، لار به ورته ونیوله. نو عزیزانو جهاد کیږي د دفع د ظلم دپاره او د دفع د حرابت دپاره. کانسپیریسی او سازش په ظلم کې شامل دی. کانسپیریسی په څه کې شامل دی؟ په ظلم کې شامل. بهر تقدیر عرض میں کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي لا اکراه فی الدین، په دین کې اکراه نشته، دین کې جبر نشته. مونږ انګریزي کې ترجمه کوو چې نو coercion in conversion. نو coercion in conversion. چې سړی کنورټ کې مسلمانای ته په د باندې جبر بنه کې، دی به کنوینس کې، دی به مطمئن کې، دی به قانع کې، دی به قانع کې چې دی قانع شي دین باندې د زړه د اخلاص به دی شی قبول کړي. زړه د اخلاص بیا به دی هرې قربانۍ ته تیاري. او چې په زور د نن مسلمان که کلمه دې پې وویله سبا ته دا زور راخوکه دی بیا واپس کافري. سبا ته دا زور راخوکه دی بیا واپس کافر وي. زه ملګرو ته وایم یو بدلون راوستل دي کلچرلي، بدلون راوستل دي کلچرلی، او یو بدلون راوستل دي هیسټوریکلی. کلچرلی بدلون راځي په دې انداز چې د خلکو ذهن تیار کړي، چې د خلکو ذهن تیار، او هیسټوریکلی چې خلکو باندې زور وکړي او جبر پې وکړي چې تاسو دا شی پرېږدئ. نو دې سره هم بدلون راځي، خو دا بدلون ډېر دی، دا ډیوریبل دی چې څه وخت ستا دا خپتې اوچته شي دی بیا واپس کل شیء یرجع الی اصله. خو چې د چا د کلچر بدل کړ هغه بیا ته اور کې ورغورځوه، ولو قتلت او حرقت او صلبت. حضرت معاذ ته پیغمبر وایي بیا که څوک اور باندې اچوي په خپله خبره به ټینګ ولاړې. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په اور اچو بدلېده، حضرت عمار په اور اچو بدلېده، حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها په میز باندې نیمه کړه، 2 ځایه کړه، بدله شوه نشوه بدله. حضرت یاسر داسې فرل سره تړلی دی او ډبۍ یې په توره باندې وایي بدلېده نه بدلېده، بلکې هغوی وی فزت ورب الکعبه، ځکه ذهن یې بدل شو. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یقینا الله تعالی نه بدلوي ما بقوم تر دې پورې چې هغوی نه بدل کړي ما بانفسهم. نو ما تاسو ته 3 معنی کړې دي، ستا یاد دي؟ صحیح ده که نه دي یاد؟ یعنې یو معنی یې دا ده چې کوم قوم په خپل حالت نه بدلوي، یو عامه ترجمه چې خلک یې کوي، نو الله تعالی هم د هغوی حالت نه بدلوي. صحیح. دویمه معنی یې دا ده
چې الله تعالی یو قوم ته کوم نعمت ورکړي تر هغې ته هغه نعمت واپس نه اخلي چې څو پورې دی په خپله د هغې بواعث نه پیدا کړي. او درېمه ترجمه چې زما په نسبت باندې اولا ده چې الله تعالی په یو قوم کې بدلون تر هغې نه راوړي څو پورې دی په فکر کې بدلون نه راغلی. نو شروع به د کومې غاړې کې؟ د فکر د غاړې. فکر به بدلې، لہذا بیا معاشره کې بدلون نه شي. او که فکر دې نه بدل کړي معاشره نه بدلېږي. عزیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کی کہ اللہ فرمائے لا اکراہ فی الدین. دا حضرت عمر خادم دے نام ہے، دا اسبق عیسائی دے سشے دے، اسبق عیسائی دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ورتے اسبق اغوی جی ڈوڑھائی ورطلہ وڑا کی خود ورطا وی اسبق اغوی جی ولو اسلمت لستعنا بک فی المسیحیین. کتاب اسلام قبول کو مونگ بتا دیر خی استعمال کو پا عیسائیانو کی. تدای په کلچر پوهې، تدای په طبیعت پوهې، هغوی ته اپروچ کولی شي، ډېر ښه کار به وکړی شي ته هغوی کې. لستعنا بک فی المسیحیین. اسبق اوس د مسلمان کور کې پاتې کېده او د حضرت عمر کور کې ټوله ورځ او شپه د قرآن او حدیث تذکرې پکې کېږي. حضرت اسبق مسکی شو ورته وی لا اکراه فی الدین. دې نه پته ولګېده چې حضرت عمر سره خپل نوکران څومره فرینک کړو. د سره د لوی عظمته خپل نوکر ورسره څومره فرینک او څومره آزاد ورسره ورته وی لا اکراه فی الدین. حضرت عمر ورته مسکی شو صدق ده، رښتیا دې وویل. اوس د قرآن مقابله کې به زه وایم لا اکراه فی الدین. خو چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی زخمي شو نو اسبق ورته راغی ژړلې ورته نو ورته یې زه کلمه وایم، زه کلمه وایم. حضرت عمر باټم لاین پک چې د هغه وخت ولې نه وی اوس یې ولې وایي. خو تپوس دی کوي اسبق چې ما درته ویل نه دي وي اوس چې زه دنیا نه رخصتېږم نو اوس یې کلمه وایي. هغه وی چې هغه وخت مې ځکه نه وي چې دنیا کې به یو غلط میسج به پاس شوی چې عمر په زور خلک مسلمانوي. ما نه غوښتل چې د تا متعلق یو غلط میسج دنیا ته لاړ شي چې دی په زور خلک مسلمانوي. یوه او دویمه خبره چې هغه وخت ما قبوله کړې وې زما په نیت کې هم اخلاص بنو چې د خپل آقا د خوشحالولو لپاره مې دا کلمه ویلې ده. اوس ما ته پته راته د ژواک نه اوس چې وایم خالص الله لپاره یې وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بار تقدیر اللہ فرمائی کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ تعالیٰ فرمائے حکم واضح دے باطلم واضح دے. قد تبین الرشد من الغی الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبہات فمن اتقى الشبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلال سے شے دے دام خبر واضح دا، حرام سے شے دے دام خبر اخکارا دا. سو مور کنفیوزنگ دی، سو مور سے دی کنفیوزنگ دی. امام نووی رحمت اللہ علیہ دا 40 چانوی کی ترجمہ لکھ لے. امام مرگر تا میں ډیره ترجمہ لکھ لے یہ کہ میں دورا غلط ترجمہ لکھ لے صحیح جو بینہما امور مشتبہات تے ترجمہ لکھ لے دا. there are certain doubtful issues, there are certain doubtful issues. میں دا doubtful نہیں دا confusing issue دی. doubtful خو مانا چی مشکوک دی، مشکوک ندی مشتبه دی. و بینهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. دا پیغمبر رستانه خبره اگر دې ترجمه مخالف تا چې دا شی کنفیوزنگ دی، عام خلک په نه پوهیږي دا شی به جایز وي او که به ناجایز وي. نو کوم ځای چې اوسه کنفیوزنگ کی باید چې سړی پوهه سړی ته اپروچ کی. مفتی نے مونږ ته پوښتنه وکړه اوس کو تاسو د مفتیانو ماشین لګولې پته نشته ټوکرای کېږي کې دی کس ها مفتیانو ټوکرای دا ګور پاسه کې نورې په کال کې بلا مفتیان راو بس بلا ډېر شه مفتیان چې ګټو چته نو مفتی دی. الله تعالی په مفتیانو نه بچ ساته وای آمین. بار تقدیر حضور پاک کو فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم وبینہما امور مشتبہات لا یعلمون کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه. چا چې ځان د کنفیوزنگ ایشو نه بچ یعنی کنفیوزنگ ایشو د نه په پوهیږي جایز به که ناجایز به. نو چې نه په پوهیږي جایز به که ناجایز به نو کوي ما بس فدرال وکړه ځکه جایز او دې نه کدا جرم نه دی که جایز او دې نه که دا خو که ناجایز او دې که نو دا خو جرم دی. وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لفظ اتقا وجه بس ځان ته بچ کا به کول دې کې خیر. فمن اتقى الشبهات
فقد استبرأ لدينه وعرضه فقد استبرأ لدينه وعرضه باب استفعال کې لومبنه خصوصیت څه ده طلب ده فقد استبرأ لدينه وعرضه د خپل دین او د عزت لپاره طلب د پاکي ځای طلب د براءت او چې بلیم نشي الزام په ونه لګي تهمت په ونه لګي د خپل جانبه معامله برابر کړي ما باندې تهمت نه لګي ولې ځکه کنفیوزینګ ایشو نه ځان بچ وما وقع في الشبهات وقع في الحرام ممکن د چې دا شی الیګلو الیجټیمیټو د اوکو د حرام ارتکاب وکړو او وی فرمایل چې الا وان لكل ملك حما وحما الله محارمه د هر یو بادشاہ یو خاصه خطه وی هغه ته وی پروټیکټډ ایریا مکه ته غیر مسلم ولې نشته دا ریسټریکشنز ولې غیر مسلم ولې نشته ما ورته وای ما دا واشنگټن ډي سي کوم ځای چې موږ پریزیډنټ صاحب ناست کوم ځای چې موږ پریزیډنټ صاحب ناست دي چې پیرا فینس لګول دي اول تر رینجرز ولاړ دي او پولیس والا ولاړ دي تر اوسه په جهاز د پاسه الوتې شو د 911 نه بعد په جهازونو د پاسه نشي الوتې صحیح یو خاص زون دی که جهاز هغه زون ته ودن نشي نو ورپسې د امریکای د آرمي دوه درې جهازونه راوچت شي او په ایرپورټ باندې کوز کی چې ته په داسې طرف روانه چې کوم ځای صدر صاحب ناست په داسې طرف روانه چې کوم ځای صدر صاحب ناست دی خو ما پیدا دا خو په خام هغه زون کې نشو داخله دی ما ولې ډېر زمانه خو ما د صدر ته خطر نه و وینا خطر ما دا ولې دا پروتوکول دی دا پروتوکول دی ما دې مکه ته غیر مسلم نشي نه کې پروتوکول دی الله دا what a good point ځکه هغه ته کتل وای چې پیغمبر ویل چې نه بدن نه کیږي وي دا څه مسله شو ځکه خدا څخه خبره نه مانی آیته خو بشه معقول کې چې هغه ورته اپروچ شي عزیزانو عرض به کوم تاسو خدمت کې چې الله پر رسول پاک فرمائے الا وان لكل ملك حما وحما الله محارمه د هر بادشاہ لپاره یو خاص محفوظ علاقه چې داغه لپاره خاص دا بل څوک ورته نشي ننوته وحما الله محارمه او د الله تعالی محفوظ علاقه چې کوم شی خدای حرام کړی دی داغه محفوظ علاقه داغه تبنن نوځي د زنا میدان ته نه نوځي د قتل میدان ته نه نوځي د غلا میدان ته نه نوځي د فراډ میدان ته نه نوځي د کرپشن او د بدنوالۍ میدان ته نه نوځي وحم الله محارمه او پیغمبر مزید فرمایي صلی الله علیه وسلم الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت so anyhow الله فرمایي چې لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی الله تعالی فرمائے حکم واضح دے باطل واضح دے روا خار دے ناروا خار دے جائز خار دی نا جائز خار دے قد تبین الرشد من الغی اللہ فرمائے بل سر انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا اللہ تعالیٰ فرمائے مالار واضح کرے دا انسان آپشن دے دا فری ویل دے دا اختیار دے چی دے اطاعت پلا رضی کدا نافرمانے پلا رضی دا بغاوت پلا روانی کی کدا اطاعت پلا روان شو ریوارڈ مقدر دے کدا بغاوت پلا روان شو پنشمنٹ مقدر دے سزا بورتا ملاوی گی دوزائے فرمائے چی و نفس وما سواہا فالهمها فجورها وتقواها اللہ تعالیٰ فرمائے ما دے انسان نیچر کی یو چپ لگوڑے دے چی اگر رواؤں پیجنی نارواؤں پیجنی یو چپ میں لگوڑے دے چی اگر رواؤں کولشی نارواؤں کولشی انسان کے اللہ دا استعداد پیدا کرے دے رواؤں کولشی نارواؤں کولشی نور پسی اللہ فرمائے چی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها اللہ تعالیٰ فرمائے چاچ دا خپل فطرت پاکیزه جوړ کو ناروای نه کول دا کامیاب دی قد افلح نیو فرمائے چې سيفلح من زکاها بلکې سيو فرمائے شورټی درکړه یقین دهانی درکړه چې فار شور قد افلح من زکاها چې چا خپل نیچر پاکیزه وساتو دا یقیني طور کامیاب سره دی وقد خاب من دساها چې چا نیچر کرپ شو الله تعالی فرمایي دا خائب او خاسر دی دا په نقصان کې دی په ډېر لوی تاوان کې دی دنیا کې به هم ډسټرب وي آخرت کې به د لوی عذاب مستحق وي دریم ځای فرمایل چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا
للظالمین نارا. اللہ تعالیٰ فرمائے ما استعداد درکړی دی چې د چا خوښه ده ایمان دې راوړي، چې د چا خوښه ده کافر دي شي. نو دا د فری ویل خبره ده، د آپشن خبره ده چې دام ټیک دی او دام ټیک دی. ځکه ورپسې الله تعالیٰ قرینه صارفه ذکر کړه چې انا اعتدنا للظالمین نارا. دا فمن شاء فلیکفر والا به ظالم وي او د ظالم دپاره خدای اور تیار کړی دی. او بل ځای دا خبره وضاحت سره وکړه ولا یرضى لعباده الکفر وان تشکروا یرضه لکم وان تکفروا لا یرضه لکم. الله تعالیٰ فرمایي که ته ایمان راړې دا د خدای خوښ دی که کافر شي دا د خدای خوښ نه دی. ولا یرضى لعباده الکفر. الله تعالیٰ د خپلو بندگانو په حواله باندې کفر باندې خوښ بالکل نه دی. نو چې نه دی خوښ نو یقینا دی به د هغې پرایس پې کوي، د هغې قیمت به بیا ادا کوي، د هغې سزا ته به ځان نیسي. نو ویې فرمایا چې قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله. چا چې انکار وکړ د طاغوت نه، چا انکار وکړ د طاغوت نه، نو طاغوت دغلته یو ترجمه ولیکه چې کل من تمرد وعبد من دون الله او دعا الى عبادته. كل من تمرد وعبد من دون الله او دعا الى عبادته. دا هغه معبود دی چې په خپله متمرد دی، خپل عبادت طرف ته خلک رابلي چې ما ته خدای ووایي ان ون وے اور دی ادر. په یو صورت یا په دې صورت ما ته څه ووایي خدای ووایي. نو په داسې پرسنالټي باندې اطلاق د څه کېږي د طاغوت. صحیح یوه. دویم فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله. چا چې انکار وکړ د شیطان نه او په الله عقیده وساتله. فمن یکفر بالطاغوت. او دریم فمن یکفر بالطاغوت. چا چې انکار وکړ د انسان د جوړ نظام نه ویؤمن بالله الله او د هغه نظام باندې عقیده وساتله. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله تعالی فرمائے داسې مومن هغه مضبوطه کړی او هوډ د رسۍ نیولې. اوس یو خو رسۍ نیولې ونعوذ بالله چې د بلې سیئات اعمالنا. ور دې رسۍ په سر کې یو غروي داسې حلقه ونه جوړي نو کاغه دې لاس داسې واچول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الله تبارک سے سبکی واعتصموا بحبل الله جميعا. دې رسای باندې زور راځي ونشهد ان لا اله الا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. او دار سيدك دما دې دود شهدون الله مولانا هغه اوري الله دې ستا هغه باندې عالم دی چې دې سړی عقیده علماء په ذات باندې څومره پخه ده. دویم ځای الله تعالی فرمایل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته یو منافق یو شیطان الرجیم دوران منافق په زور باندې دا کیس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د يهودي په زور باندې دا کیس را پیغمبر علیه الصلاۃ منافق نه را د پیغمبر پاک ته او حضور پاک صلی الله علیه وسلم فیصله د يهودي حق کې وکړه ولا يهودي په زور د منافق سره بوته رضی الله عنه ویجی دا یو کیس دی. هیستوریکل بیک گراوند ورته ذکر نه کړي دا یو ځل فیصله شوی دی او پیغمبر فیصله کړی دی. وی دا زمونږ یو کیس دی موږ فیصله وکړو په دې منافق ودا گویا يهودي ورته وی وی دا کیس یو وار پیغمبر اسلام له فیصله کما حضرت عمر د منافق نه تاسو او هکذا دا خبره داسې ده هغه ورته لعله لم يعرف شاید چې پیغمبر کوم خبره صحیح نه پوښتنه صلی الله علیه وسلم. حضرت عمر رضی الله عنه تورې راوړه منافق له سر و من لم يرضى بقضاء رسول الله فيقضي له عمر هكذا. سوچ د پیغمبر فیصله باندې فضلی او عمر د پیغمبر فیصله راځي عمر په دغه فیصله کوي. یو به کار ختمه یا سړی ده چې داسې سنتلات په دې دنیا کې د ژوند تیرولو حق نشته. ډیرو محترم مسلمانانو الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله فرمائے دا اللہ منعی دا پیغمبر منعی دا اولو الامر منعی دا وسو دا حصہ کی دا
اولو الامر منی. ابن مسعود سے فرمائی وهما وهم السلطان والعلماء. دا پیپل ان اتھارٹی او علماء دی. چرته بد حکمران منی چرته بد مولا صاحب منی چرته بد چا منی د حکمران منی او چرته د مولا صاحب الته بد حکمران نه منی. کړه دین خبرای بیا بد حکمران نه منی چاو منی خوز د مولا صاحب منی. د ملک دفاع خبرای بیا د حکمرانو منی. وهم السلطان والعلماء. ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی فرمائے پیپل ان اتھارٹی دا غی خبر و منی دا علماء خبر و منی دا اولو الامر دی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ فرمائے کستا سے یو شے کہ جھگڑا او نزاع پیدا شو نو خدای او پیغمبر تے رد کئی. فردو الی اللہ والرسول. خدای او پیغمبر ته دا شی واپس کوي ورته. میز چرته علت جامعه پیدا کړه د قرآنی نص یا د حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم قیاسا ته دې لپاره سهل را پیدا کړه. موږ وایو چې دا د قانون سلور مآخذ او سلور منابع دا د سوره نساء د آیت معلومه چې اطیع الله کتاب الله فالو کړه واطیع الرسول سنت رسول فالو کا واولی الامر منکم اجماع د امت فالو کا. فان تنازعتم فی شیء فردوا الی الله والرسول. علت جامعه وګوره غیر منصوص د پاره هغه حکم په باندې تطبیق کا قیاس چې ورته تاسو وایي. فان تنازعتم فی شیء فردوا الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. کتاسو الله نه یریږي د روز آخر. دغه وګوره تاسو ته ثابت ده چې کوم ځای قرآن کریم ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر ذکر کی نو انت ثابته ده چې دا ایمان په معنا د یری د الله او د یری د ورځې آخرت دی. دا ثابته سره ولیکه دا نوې وحی راغلی ده بیا به نو ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. کتاسو الله نه یریږي او روز آخرت نه یریږي. د دنیا د ټولو نه زیاته بدتمیزي د سوجه روانه د خدای یره نشته او د آخرت یره نشته. کله په انسان کې یا مسلمان کې دا دوه شیونه رالل د الله یرا او د آخرت یرا. قسم دې کدی یو منټ هم د خدای قانون مخالفت وکړو بس بنیادی خبره دا ده چې نه د خدای یرا شته وای نه د آخرت یرا شته. لہذا په ټولو ګندو کې خدای کړ چې په عزت باندې حمله کې که په جاني حمله کې که په آبروي حمله کې که په مال حمله کې که کرپشن کې که قومي خیانت کې که ملک سره زیاتې کې که مسلمان سره زیاتې کې که انسان سره زیاتې کې که د خدای کائنات سره زیاتې کې. وجه دا چې ته ځان جواب دی نه ګڼې ته ځان جواب دی نه ګڼې. کله چې ستا په ذهن کې دا رال چې یو ورځ را روانه ده زه به جواب دیم الله ته. دا دواړه انټر کنیکټډ دي. یو ورځ را روانه جواب دیم الله ته او دا داسې جواب دهی ده یا سبحان الله یوم یقوم الناس برب العالمین الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. یوم یقوم الناس. ابن عمر سے درې ځله غریب پریوته دی آیت تلاوت کول سره درې واره په hebat راغی د hebat پریوته چې الله وی الا یظن اولئک انهم مبعوثون. د دې خلقو دا عقیده نه ده چې دوی به بیا ژوند کول شي لیوم عظیم په لوی ورځ کې یوم یقوم الناس لرب العالمین چې کله ټول انسانان به رب العالمین ته وړاندې ولاړ اکاونټیبلټي به کیږي جواب دی به وي. اوس دغه تصور د حضرت عمر ذهن اغسته کړه هغه ذهن صفاو لہذا hebat پر پریوت یو وار دویم وار دریم وار الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یا سبحان الله یو حدیث روایت کې خپل شاګردانو ته من کتم علما علمه الله ولجا بلجام من نار يوم القيامه او كما قال عليه الصلاه والسلام. چې یو ملا سه خپل هغه پوهه پټکړه چې کوم ورته خدای خو درې او سره وجه پټکړه چې دا سړی به خفه شي دا خلک به خفه شي زما په شکرانه کې یا زما په مفاد کې به کمی راشي دې باندې بیا سلام نه کوي. ولجا بلجام من نار يوم القيامه. پیغمبر فرمایي د قیامت پر ورځ به خدای خلک ورته د اور واګي اچي. دې مولا صاحب خدای خلک د اور واګي اچي. ابن مسعود صاحب رضی الله ابن ابو هريره صاحب رضی الله تعالی حدیث تلاوت کو سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم من كتم علما علمه الله. اوس الفاظ خو یاد شو ورپسې سړي ولجا بلجام من نار يوم القيامه به خود شپه وته بیا را پاسید به سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم من كتم علما علمه الله بیا پریوته او چټي وکړه نشم غلې نش ځکه هغه ته د دې ورځې عصمت او د جوابدهۍ تصور چې به مخې ته راغی hebat ته راغی او مونږ یا سبحان الله خدای سره هم پوښو ورنو ځکه مونږ ډېر زورور خلک یو نو خدای سره هم پوي دی شو. الله دې معافي وکړي قوم ته ټول امين وایي.
نو اللہ تعالیٰ فرمائے ذالک خیر و احسن تاویلا، دا کارتا دا پارا دیر بہتر دے، دا مرجے پاسا دیر بہتر و دا خیر حامل دے. پر پسی ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. اللہ تعالیٰ فرمائے علم ترا، تنے خبر، تا رویت قلبی دے، رویت بصری نہ دے. علم ترا، علم تعلم، تنے خبر إلى الذين کساننا کسان تن پیجنے یزعمون أنهم آمنوا بما أنزل، چھ دے خیال دا دے یزعمون، یہ تو خیال فاسد. زعم تسوي زعم الذين كفروا ان يبعثوا، خیال فاسد د کافرانو دا دی چې دا د مرګ د بعد ژوند نشته. دا زمان دا کلمات یادوي د ژوند مرګ پته نه لګي، او دا شی بیا په کتاب کې شته نه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. آیاتنی خبرو پیغمبر دا کسانونا چې دا غي فاسد او گند خیال دا دی، دا خیال گند دی. یعنی دای د ځان متعلق دا خیال کوي چې موږ ستا په قرآن هم ایمان ساتو، ستانه وړاندې کتابونو باندې ایمان ساتي. الله وایي نه په وړاندې کتاب ایمان ستا، ستا په کتاب ایمان ستا. ألم تر چې چرته ترجمه ونه کی چې پستاو ایمان ساتو په وړاندې پیغمبران، دا خیال فاسد دی. ان الله وانا الیه راجعون. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. منافقان چې تا تراشي وي مونږ گواہی ورکو چې ته د الله پیغمبر یې، چې ته اللہ تعالیٰ رستور پسے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ تعالیٰ گواہی ورکی چی یقیناً دا منافقان دروغجن خلق دے، یعنی تا اللہ پیغمبر نہیں. قاتل عطیہ سے جو آیت چی دا منافقان وی چی من گواہی ورکو چی تا اللہ پیغمبر اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. خدای گواہی ورکی چی یقیناً منافقان دیر دروغجن خلق دے، تا دا پیغمبر ہوئی تو خود خدای پیغمبر نہیں. دغه تصور د دې آیت ته پیدا کېدې چې لہذا الله تعالی مې اسکه جمله ورولګولا چې ایمان دې ختم نشي. والله يعلم انك لرسوله. خدای ته خو پته راځي ته الله پیغمبر خدای په دې خپل خبره کې دروژن دې کړه د عقیده نه ده. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. بعینی دغه تصور دې د آیت خپل کوي. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. د دې ځام دا چې ګنې مونږ ته باندې ستانه وړاندې کتاب باندې ایمان ساتو، خو نه پې ساتو. دا دروغ وي، دا د دوی ځام دی، د دوی عقیده نشته او ولې نشته، عمل دې خبرې دلیل دې پتا باندې ایمان نشته. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. اللہ تعالیٰ فرمائی دی غواړي چې خپل فیصله د انسان په جوړ نظام باندې وکړي. بس یو خبره ځان سره یاد ساتئ، اسلام راضی او کنه راضی، خبره کوه چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام، چې کم از کم خدای ته خو دې مخ سپین وي چې والله زمونږ وس کې بس دغه نعره لګولو خدا کی زمین پر، چې د خدای په ځمکه باندې نظام د چاوي د الله. استا په وس پوره نه دی، استا د مشر په وس پوره نه دی. فعقیده دغه ده چې د خدای ځمکه د خدای نظام غواړي، د خدای ځمکه. نو چې مرګ در باندې راشي الله ته به غاړه سپینې چې بلکې زموږ خدا په واسه چغې موالم نعره تکبیر خدا کی زمین پر خدا کا نظام. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. نو دې کلمه د طاغوت دا نظام د من دون الله، نظام د من دون الله نه، نظام د من دون الله، د الله نه علاوه د بل چا نظام الله ور باندې طاغوت اطلاق وکړو. نو آیت د سوره زمر کې الله وایي چې والذین اجتنبوا الطاغوت والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. هغه کسان چې ځان طاغوت نه بچ کړو، څنګه طاغوت نه ځان بچ کړو؟ ان یعبدوها، دغه د بندګۍ نه ځان بچ کړو. دې د بت عبادت وکړو، لومبره ترجمه د طاغوت. نه د شیطان اتباع وکړه، دویمه ترجمه د طاغوت. نه د نظام من دون الله اتباع وکړه، نه دا خو درېمه ترجمه د طاغوت. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الى الله. او دوی انابت او رجوع الله جانب ته لهم البشرى. د دوی لپاره د کم از کم د خپل فکر سره خو مطمئن وي، د دې فکر په حواله یو سکون خو ورته حاصل وي. اوس چې یو سړی وایي چې زه د کارل مارکس نظام غواړم، یو سړی وایي زه د ماو زیتونګ نظام غواړم، یو سړی وایي زه د اډم سمیت نظام غواړم، یو سړی وایي زه د میکالې نظام غواړم، یو سړی وایي د فلانی او د فلانی نظام غواړم. دا سړی به د کنفیوژن شکار وي، یا به ډسټرب وي.
د ژوند په ډېر په اذیت باندې تېرېږي. خو یو سړی ورځ شپه دا وایي چې زه د الله نظام غواړم، کم از کم دې خبرې سره به قلب او دماغ ته یو سکون حاصل وي. سمه دی وجه الله وی لهم البشرى، د دې لپاره خوشحالي ده دلته هم قیامت کې لهم البشرى فبشر عباد. او زما پیغمبر زما داسې بندگانو له بشارت ورکا چې د تاسو دپاره قیامت کې خوشحالي ده. الله په نسبانه لوی اجر دی ځکه ته د الله د نظام خبره کې. فبشر عباد، فبشر عباد. او دا فبشر عباد دلته یاد متکلم ته وګرځولې ده کشته پکې، خو مراد ده کنه ځکه اصل لفظ سره فبشر عبادی دا یاد متکلم وګرځوله د نهایت قربت د وجه چې دا عبادی اضافه هم ډیره لویه فاصله ده. خدای وایي کوم خلک چې د خدای د نظام خبره کوي ماته ډیر زیات رانږدې دي چې زه پکې یاد متکلم هم نه حایل کوم ورسره. لهم البشرى فبشر عباد، لهم البشرى فبشر عباد. او زما بندگان څوک دي؟ ورپسې الله تعالی فرمایي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. دا خلق دي چې خبر اوري، يستمعون القول خبر اوري. ما ته وګورئ، خبر اوري. سوچ د غریب ناره لګي دا خبر اوري، سوچ د قومیت ناره لګي دا خبر اوري، سوچ د بل سو د بل ناره لګي. صحیح، ځکه ناره سره لګي خو نه دي ناره ار دې وجه خو الفاظ معنویت ختم کا. الفاظ دې ملک کې موږ د الفاظو د اصطلاحاتو جنازې وبستې. یا سبحان الله باټا والے او کمپنی د يهوديانو د بوتان خرڅي. صحیح، نو دا یو خپل پروسیجر وی چې هغه یعنی کوم ماډل بوتان هغه ختمول غواړي نو پاغي سیل لګي. سوګي په سیل لګي چې 500 بوتانی نو په 375 یا په 325 یا 350 میں لیکلي سیل. صحیح، نو انکی دیکھا دیکھی مونږه پاکستانی کمپیانو هم دا کار شروع کړ چې بوتان د 500 دي نو موږ سیل په نامه په 700 روپے ورکړو. صحیح، او لکه چې سیل لہذا هغه لفظ بدنام شي. اوس د چا په یقین ناراضي، د چا په یقین ناراضي، نو چې یقین ناراضي په هغه لفظ نو موږ ورسره لکه ورکوله اصلي سیل. صحیح شو، سموده بعد دا غي لفظم بیڑا غرقه شو. اوس په کلی کې اصلي او حقيقي سیل. یا سبحان، نو یو دور بدا سے راشي چې پورا یو رس کو باغ بینر پڑھاوي لفظونه ور سره زیاتې چې ستا په یقین پیدا شي. او کم قوم چې الفاظ او مصطلحات سره دا دومره ظلم کوي پته ولګي چې دې قوم پر رګو ریشه کې خیانت نه وته. الله تعالی دې خیانت نه خلاص کړي. نو فرمایل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نو دغه رنګ په سیاسي میدان کې سلګي ناری نه دي ابراج کرے گی خلق خدا. اس پہ کدا نوی نعرہ دا ابراج کرے گی خلق خدا. تا تا خلق خدا نہ وہی تو خود سے انسیکٹ ہوندے حشرات الارض ہوندے لیکن چنجنی کیڑے مکوڑے. صحیح، خلق خدا جاگیردار تو وہی کارخانہ دار تو وہی سرمایہ دار تو وہی. دا شپیت کالم اغیر راج کو بیا با مغیر راج گئی. شپیت کالم اغیر راج کو زور سروائی ابراج خو په مختلفو نامو باندې د قوم له دوه کور کوي. څوک د قوم په نامه، څوک د حقوق په نامه، څوک د غریب په نامه، څوک راج کرے گی خلق خدا، څوک د معیشت په نامه، څوک په یو نامه. الله تعالی دې موږ د خیانتونو نه خلاص کړي. الذين يستمعون القول. خو که سړی خبره کوي که بده خبره کوي وایوره، او چې وایوري بیا ولا جواب ورکړه. چې وایوري بیا ولا جواب ورکړه. ځکه د خبرې په نیمه وردانګي خو د خلکو هغه سره همدردي پیدا کیږي چې بای دې سړی خبره ټیک کوله خو دې بل مرګري ولا د خبرې په ملا ورټوپ کړ. صحیح، ملا ور سره اندر نو کاغله همدردان نه پیدا کی خبره واوره او بیا په هغه میدان کې ولا جواب ورکړه چې مرګري راستا غلط فهمي ده. د خبره اصل رخ داره. الذين يستمعون القول چې خبره ته وګنسي فيتبعون احسنه. اوس دا خبره ټول موږ مغرب ذکرې نغی عملی کوي. په مغرب کې دا شی نشته چې خبره تا شروع کړه الته سوچتا په خبره باندې او په خبره باندې چاټو پو ټول خلک وردا شي ګور دا خو سناور خو نه دي حیوان سره دی. الته بتا ته انتظار وکي چې خبره د اخلاص شي کنزل دی ولې نه ته خبره خلاص کا هغه به داغینه بعد جواب درکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مشرکین ورترال وې تسکه بس هی غواړي. پیغمبر علیه السلام اوریدل ته پیسې غواړي، جائیداد غواړي، خزه غواړي، که بیماری د چې د علاج. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا ټول خبره ورته خطبه وکړي. حضور علیه الصلاۃ والسلام ډیر آرام سره خبرې اورېدې. به ورته هم انتظار وکړ چې دې چرته مېس کې کاوه ورته نسکی.
صحیح چې بیا شروع کیږي چردا څه نه کوي او چې عتبہ خاموش پاتې شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سورہ حمیم السجده شروع کړ. حضور علیه الصلاۃ والسلام چې چا خبره چې موریدا مکمل طور به اوریدا چې سړی باغې پسې یو 1.5 سکند خاموش پاتې شي اټ مینز چې سړی خبره خط پکړه. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکو الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. بیا په دې ټول خبرو کې بهترین خبره فيتبعون احسنه اي احسن القول چې خبره خو بديري په کې احسن خبره هغه فالو کوي نور خبره ټریش کین ته ورغورځي. فیتبعون احسنا. اللہ تعالیٰ فرمائے دا سے خلق اولئک الذین ہداهم اللہ دینی اعتبار سرا دا ہدایت یافتہ خلق دے و اولئک هم اولو الالباب و دنیاوی اعتبار سرا دا عقلمند خلق دے. دینی اعتبار سرا دا ہدایت یافتہ خلق دے او دنیاوی اعتبار سرا دا عقلمند خلق دے. نو زمونږ دنیوي اعتبار سره عقلمند سره هغه دینی اعتبار سره هدایت یافته نه او دینی اعتبار سره هدایت یافته سره هغه دنیوي اعتبار سره عقلمند دی. هغه مولا صاحب په خبره نه پوهیږي عقل کار نه کوي منځونه هم ډیر کوي صحیح ډیر بزرگ سره نیک سره وي خو بار ته دې عقل کار نه کوي د دنیا سره نه د دې وجه مولانا شاه عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیکلي دي چې مفتی هغه مفتی دی یکون عالم اهل زمانه یکون او هغه منسوب کړي ما چرته ونه کته هغه منسوب کړي حافظ ابن قیم رحمت الله علیه تا یکون عالم اهل زمانه چې حافظ ابن قیم وی رحمت الله علیه چې د خپل زمانه د اهل عالم یعنی ماحول باندې واقف زمانه واقف په ماحول واقف وي په معاشرت واقف وي چې دا ځکه ماحول کې ژوند تیروم په دې ماحول کې مالکم قسم خبره کول پکار دي صحیح ځکه ته ماحول نه معلوم نو یو داسې فتنه به جوړه کې چې الله تعالی دې رحم وکړي. عقل من سړی کلم داسې نه کوي عقل من سړی لومبه ماحول باندې ځان پوي ما باندې دوی ته پریشر راوست وي ته یو فتوا ورکه مې رسشي وې دا فتوا ورکا چې دا خودکش بمباری کول دا ناروا دي دا نما ورته ته خو ګوره لومبه خبره خدا چې دا خودکش بمونه خلاصول دا د مسلمانانو ایجاد دی ما دا خو د جاپانیانو ایجاد دی غي شروع کړی دا غي نه پس تامل ټایګر والا کول صحیح. بیا اوس په دنیا کې یو عمومي طریقه ده یو خبره او مې دمه خبره ده چې تما باندې فتوا ورکې دا کوم خلک چې دا کار کوي دا وی په نظر کې زما حیثیت سره زماره فتوی په غي باندې ساسر دي هغه خو زما حیثیت مې دای په ما پیژنې نه نو کدا ورکوم فتوا د فتوی څخه حاصل دي. او مې درېمه خبره ده چې په کومه علاقه کې خودکش بمباری کیږي خلکو نه تاسو کول پکاري چې ستا گریوینسز سدي یعنی ته دومره لوی قرآن کې دا ډېر ګران کار دی آسان کار دی د اقتداء سره وایي دا ډېر ګران کار دی ځان مرګ ته تړل ځان مرګ ته تړل دا ډېر ګران کار دی باید چې د هغه نه تپوس وکړي چې ملګري ستا ګریوینسز څه دي یا ستا د ګروپ او ستا د فکر د حامل ګریوینسز څه دي ما داسې دونه په فتوو نه رکاوېږي کوم چې د هغوی ډیمانډز دي هغه ډیمانډز باندې ورسره کښېنه په هغه ډیمانډ ورسره خبره وکړه هغه ایشوز ولا اډرس کړه او ما چې ته لګیا یې څوک پوښکې دیوال ته دی اوس د دې نه ماله ټیلې را کوا صحیح زه افزار کوم هغه ټیله زما تر هغه دیوال پورې خو چې دیوال ته ورسېدم او بیا هم راله ټیله راکې نو مخکې تلو خو نشته که شته د تلو لار نو هلته خو بس زما دپاره یو لار ده چې یا خو مې ته دې دیوال سره سینډویچ کړي چې همدقسې رانساوځي او یا بیا داسې چې داسې په شا باندې مخ راوګرځوم تاله هم کړه ماته ښه ځان له وکړه ماته کړم صحیح نو ما مرګریا خلق دیوال ته مو پوښ کوي که خلق هم دیوال ته پوښ کړ نتیجه هم دغه شی ده دا دنیا دا به د بلډ شیټ شکار وي ما د خدای خاطر وکړي د خدای خاطر وکړي د مظلومي دنیا ایشوز اډرس کړي مظلومي دنیا ایشوز اډرس کړي دا غي گریوینسز ختم کړي دا غي اعتراضات ختم کړي چې دا شی ختم شي هیڅوک لیونه نه ځان باندې صحیح دا خو د گریوینسز د فرستریشن شکار دی هغه انتهایی اقدام کولو طرف ته دی بار تقدیر عزم کولو تاسو خدمت کې چې د خبرې په حواله والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد او زما بندگان سوتي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه چې هغه خبره اوري او چې کومه بهتر خبره هغه فالو کوي او الله تعالی فرمای اولئک الذين هداهم الله واولئک هم اولو الالباب د دین په اعتبار باندې داسې خلک هدایت یافته دي او د دنیا په اعتبار باندې داسې خلک عقلمند دي اوس کې سړی د دنیا عقلمند وي او د دین هدایت یافته ني دا هم د خدای بنده نه دی یو سړی که د دین هدایت یافته وي د دنیا عقلمند ني دا هم د خدای بنده نه دی
ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. موږ دا دعا بار بار دې لپاره کوو چې خدای موږ د دې دنیا او د هغه دنیا کاملان بندگان کړي چې دا دنیا هم زموږ کنټرول کړي هغه دنیا هم کنټرول کړي. ځکه دا دنیا د مسلمان کنټرول کې رااله نو الله تعالی به ټول کائنات ته خیر ورکړي. الله ځکه مسلمان چې مسلمان وي د کائناتو کې چا سره ظلم نه کوي، د پلانټ سره ظلم نه کوي، د بوټي سره ظلم نه کوي، د انسیکټ سره ظلم نه کوي، د پرنده سره ظلم نه کوي، د حیوان سره ظلم نه کوي. د خلفای راشدین دور د دې یو زرین مثال دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.